موجوده وخت کې په ځوانانو کې د نشي شروع کول څه وجوهات دي؟ یاره زه وایم چې مور پلار له پکار دي چې په خپلو بچو باندې فوکس وکړي. مور پلار له پکار دي چې په خپلو بچو په تربیت باندې فوکس وکړي. زیات خلک که مونږ وګورو نو که یونیورسټو ته ځي یا داسې کاروبارونو ته ځي یا بهر محفلونو ته راځي نو مور پلار هغې باندې بالکل فوکس نه ساتي. نو زه وایم چې کم بچې نشې طرف ته راځي نو په هغې کې خامخا د مور پلار د تربیت څه نه څه لاس شته دی. نو په خپلو بچو باندې فوکس وکړئ او چې کله هم بچې نشې طرف ته راشي هغه خراب شي او هغه د معاشرې دپاره یو ناسور شي نو بیا مور پلار راګښ شي چې یاره زما دا بچې نشه کوي یا زما بچې نشې طرف ته ځي یا دا یې وکړل یا دا یې وکړل. هغه کله چې بچې ته خرابېږي نو مور پلار ته هغه سوچ نه کوي چې یاره بچې ولې خرابېږي. مور پلار له پکار دی چې په بچو باندې فوکس وکړي، بچي یو ښه طرف ته راکاږي او چې کله هم هغې تعلیم ته ځي یا یو محفل ته ځي یا یو ملګرو سره تعلقات جوړوي نو هغه سوچ ورله پکار دی چې یاره زما بچې کوم طرف ته روان دي. زموږ مشران دي، زموږ انتظامیې دي، زموږ ادارې دي، د دې د روکتام دپاره د خپل اکشنز واخلي او د نورو چې کوم بچیان خرابېږي د هغې یو ښه مستقبل دې جوړ کړي او هغه بچیان د خرابۍ نه بچ کړي. اهم کردار ادا کوي چې څومره هم سنټر دي که هغه مدد سنټر دي که هغه حق اواز دی او که هغه نورې ادارې دي. دا ځکه ښه کردار ادا کوي چې که تاسو وګورئ دي چې څومره قرباني ورکوي، څومره ستړي ورکوي. نن سبا هر یو هغه نفسا نفسي ده، څوک کله هم د چا دپاره خپله قرباني نه ورکوي، خپله زندګي چې دی هغه نه په عذاب کوي. خو داسې کم خلک وي چې هغه دغه سوچ لري چې یاره زه د چا د یو بچي د ژوند ورکړم، یو بچی یو ښه طرف ته راکاږم. نو زه یم چې د مدد سنټر یا نور چې کوم سنټر دي ډېر ښه کردار دی او موږ ستاینه کوو او پکار ده چې ټول پښتون ولس د دې سره ودرېږي او دې سپورټ